نتیجه را زرون شو او امت ته د مینې او محبت پیغام ورکړو. قدرمنو میلمنو، د مدرسې ابتدا د دور نبوي د یو پاک ماحول نه کیږي. طلباء د اصحاب صفف نوم یادېږي. نو استاد د دواړو جهانو سردار کونین حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم یادېږي. چرته نه چې د ایرو د مهنا لالونه او جواهر را وختل کیږي، چرته نه چې داسې جان نثار او قربانې والا طلباء وتل چې د مرګ په وخت کې د جان نثار او قربانې لمن پرې نه خودلا ځانې تګي د مرګ غېږ ته ورګزار کو. خدای یو بل مخ کې وبس کله برداشت نکړل. د دې مدرسې درو دیوار دا گواهی ورکړي چې د دې په تربیت کې د قوم قدردان او وفاشناس خلق پیدا کیږي، د قوم محافظین پیدا کیږي. نو ځکه خو د دې مدرسو نه د شیخ الهند کې د استقامت غرونه وتلي دي، د شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی پشان خادمان وتلي دي. او دا صرف مدرسه ده چې په دې نفسا نفسه دور کې بل ته د محبت درس ورکوي او دا اعلان کوي چې خیر الناس من ينفع الناس. قدرمنو میلمنو، د دې مدرسو نه ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د اتباع درس ملاویږي. چا چې د خپل تر قاتل هم معاف کړو، چا چې د فتح مکه په موقع حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې سعد لال شاه نن د مکې مهندو ته اعلان وکړه چې محمد ستاو د سر د دنیا روانه ولل نه دی راغلی. لال شاه نن د مکې لونو خويندو ته اعلان وکړه چې محمد ستاو د سر لپټو غرزول نه دی راغلی. لال شاه نن د مکې یتیمانو ماشومان بچو ته اعلان وکړه چې محمد ستاو د سر سوري ختمول نه دی راغلی. لا تضرب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. نن پتا سو هیڅ الزام نشتا، تاسو آزاد یې. نو ځکه خو شاعر وایي خلکو ته ظاهره کې نفرت ښودلی کېږي، خلکو ته ظاهره کې نفرت ښودلی کېږي، خو موږ ته دلته درس د محبت ښودلی کېږي. موږ بلبلان د قال الله قال الرسول یو، موږ بلبلان د قال الله قال الرسول یو. دغه تعلیمونه فول پت ښودلی کېږي. قدرمنو میلمنو، کوئی مدرسې چې زمونږ استاسو بچو له خپل غېږه کې ځای ورکړو، کوئی مدرسې چې د یو انسان حق بل انسان ته ورښودو، کوئی مدرسې چې د اسراف او تبذیر نه منع کړو، کوئی مدرسې چې د مظلوم انسان په حق کې دا اعلان وکړو چې اتقوا دعوت المظلوم. نن د هغې مدرسې خلاف پروپیګنډې په زور او شور دا نوې نوې اعتراضونه په مدرسو کېږي. د اسلام هغه دینو دشمنان یهود او نصارا ته په ختمولو کې لګیا دي، خو تاریخ گواه دی چې کله هم ظلم او بربریت شروع شوی دی، بدعت او رسومات عام شوی دي. نو د دې مدرسو طلباء او فضلای مقابله کوي، دا ظلم ختم کړی دی او د دې دور د اسلام جنډې پورته کړی دا او د قل جاء الحق وزهق الباطل منظر عام کړی دی. قدرمنو میلمنو، دې مدرسې په زرګونو مبلغین او متعلمین زیږولي دي او هر خواته د علم او د پوهې او د امن او د ورورولۍ فضا جوړه کړې ده. نو ځکه چې کله علامه اقبال د اندلس په سفرو نو هغه د ارناتا د کوڅونو د علم خوشبو محسوسه نه کړه. د اوچتو اوچتو مینارونو د اذانونو اواز وانه اورېدو، په عالیشان جوماتونو کې څوک سر په سجده ولیدل. نو دغه وخت کې یو خطابي جمله فرمایي چې دا مدرسې په خپل حال پرېږدې، دا مکتبونه مچېړې، د غریب مسلمان بچي سبق ته پرېږدې. که دا تاسو نه پرېږدې نو هغه سبب شي چې کوم ما په خپل سترګو لیدلی دي چې اندلس کې د مسلمانانو 800 کال حکومت سره نن د ارناتا او جلبه کندرات او د الحمرا د نشاناتو نه علاوه د اسلامي تهذیب هیڅ اثر هم نشته. نو یاد ساتئ چې په هندوستان کې به هم د تاج محل او د لال قلعې نه علاوه د اسلامي تهذیب هیڅ اثر هم باقي پاتې نشي. لنډه ده چې د دینی مدارسو نه بغیر د امن او امان قائمول او د اسلامي تشخص باقي پاتې کېدل دا ناممکن دي. الله دې دغه مدارس آباد لري. د اورېدلو مو یو جهان مننه.